اوس نسوار روا دي طالبانو که ناروا وي دا سیګریټ نوی چې سیګریټ راوتلی ول طالبانو دا چای خو دنیا کې اوس راوتلی کا دا داسې نه و چې د رسول الله سلام زمانه کې چای و چې واچو بس وچکه اوس راوتلی بله چای نه و مخکې طالبانو داسې عادت و بس کورونو کې به خلکو سیګریټ وه د چای په ځای مېلمه به چې ورته راغی چلم به یې ورته کېښود ګپ نه ده سره لګوم تاسو تحقیق وکړئ دا مخکې د ټولو عرفونو کې عادت چې مېلمه به ورته راغی بس چلم به یې ورته راوړ مېلمه به چلم ته ځپ ورکړ خو چارس به نه و طالبانو دا سیګریټ به پکې حقه ورته وي علما علت مکروه په هغه زمانه کې د علما اله مکروه تنزیهي بلي شامي مکروه تنزیهي ورته وي تاسې وګورئ طالبان رد المختار کتابونه چې پرې جوړ شوي هغه داسې حالت و بیا مېلمه ته به هم طالبانو چلم کړي نو بیا د دور المختار په زمانه کې چې عثماني خلافت هلته د مسلمانانو امیر امر وکړي چې سیګریټ به نور نه وهل کېږي د دور المختار ملا په متن کې د دور المختار لیکي چې دا ناروا ده که مباح سي سیګریټ کې بیا اختلاف و د مولایانو روا ده که ناروا ده په هغه زمانه کې دا ناروا ده ځکه ناروا ده ځکه امیر هغه زمانې د مسلمانانو امیر په مباح د نارواطوب امر کړی مکروه تحریمي ګرځېدلي نو ځکه دی وایي چې مکروه تحریمي دی د نورالضح د هغه ملا څه ورته وایي دور المختار ملا په احنافو کې دوه ملایان دي چې مکروه تحریمي په متقدمي دي که سیګریټ مکروه تحریمي بلي طالبانو یو په منظومه د ابن وهبان باندې چې د نورالضح ملا شرح کړي او یو د دور المختار ملا او یو بل عالم تیر سوی یو متن جوړ کړی چې عبدالغني نابلوسي کومه غب کړي فتاوا نابلوسیه چې په کوم باندې د درې نور احناف علما طالبانو ټول کراهیت تنزیهي وایي اما اوس طالبانو د ما رایه داره چې مکروه تحریمي دي هم په دې مې تحقیق هم کړی طالبانو د ما مخکیني تحقیقات صحیح نه دي هغه نه زه بیرته ګرځېدلی یم ځکه دا صحت ته تاوان کوي علما د علم شرعیت وایي کوم شی چې صحت ته تاوان کوي هغه مکروه تحریمي روزه خو پې ماتېږي طالبانو بالکل کفاره هم شته پې باندې ښه زجر الریان عن شرب الدخان عبدالحی لکنوي صاحب کتاب پې جوړ کړی عبدالحی لکنوي یو د سیګریټو په اړه کتاب جوړ کړی وي د څکول وي شرب الدخان ترویج الجنان بشرب الدخان دا یو حکم ده حکم د سیګریټو بل کتاب جوړ کړی زجر الریان عن شرب الدخان روزدار دپاره بل کتاب جوړ کړی کفاره هم شته پې باندې الله دې مو تر وساتي خو نسواریان خو نن ډېر دي ولا چې